بل تپوس کړی دی چې د اذان دوران کې په جمعات کې یا د بهر نه چې سړی راشي نو سلام کولو څه حکم دی؟ نو سلام کولی شي، جواب هم ورکولی شي، لیکن نن سبا د اذان په دوران کې عموما زمونږ ټول نزله او ټول زور په تلاوت باندې او په عبادت باندې اوزي د دنیا په خبرو نه. یعنی عموما داسې کېږي چې یو سړی تلاوت کوي او اذان شروع شو نو د تلاوت بند کړي، لیکن که خبرې کوي دوه کسه نو یې خبرې نه بندوي. که کار کوي، زمیندار په پټي کې لګیا دی، دکاندار په دکان کې لګیا دی، نو کار نو دري. حالانکه د دنیا دا کارونه ودرول په کار دي او تلاوت کې یو سړی د مخکې نه شروع کړی دی هغه ودرول ضروری نه دي. نو سلام چې کوم دی نو هغه کولی شي، لیکن د دنیا په کار کې اذان ته غوږ کېښول په کار دي. د اذان حتک نه بعضې حضراتو په دې باندې سخت الفاظ لیکلي چې د اذان دوران کې د دنیا په کار کې مشغولېدل یا خبرې کول، ګپ شپ جاری ساتل لا ټیک نه ده.